الله رب العزت چې کله د دنیا پیدا کول نو آدم علیه السلام د دنیا ته راولېږه او دغه رنګ دا د نبوت دا سلسله چلیده چې اخره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا ختم نبوت دروازه الله رب العزت بند کړه او د امت ته زما عزتمندو بهترین امت چې ویلې دي کومه ډیوټي کومه ذمہواری انبیاء کرام علیه السلام اجمعین ته الله رب العزت ورکړی وه هغه زما عزتمندو دی امت ته ورکړې ده د ختم نبوت په سلسله کې د الله احکامات او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم طریقې دا چې موږ په خپل ژوند کې راولو نو هله به موږ زما عزتمندو په دې دنیا کې هم کامیاب یو په هغه دنیا کې به هم کامیاب یو موږ او ستاسو دا دین دونه ښایسته دین دی چې په دې کې زما عزتمندو داسې یو څیز هم پاتې نه دی چې هغه موږ ته خپل دین نه دی ښودلی چې کله رسول الله مبارک وفرمیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي نو زما عزتمندو چې کله دین مکمل شو نو دین پس د چا دا سوال پیدا نشو چې یاره زمونږ دین مکمل نه دی صحابونه زیات مین خلک پر رسول الله مبارک باندې نو هغوی به په خپل مال جان وخت هر څه پې قربانول هغوی ورته زما عزتمندو خپل وخت ورکړی و نو زما عزتمندو راځئ چې موږ د نن نه پس دا عهد وکړو کومه کوتاهي موږ نه شوې ده کومې غلطیانې موږ نه شوي دي په هغې موږ توبه طایف شو الله ته زاري وکړو مینت ورته وکړو وجاړو ورته په خپلو ګناهونو باندې او صدق دل سره توبه وباسو او چې دا کومه زندگی زموږ عبث تېره شوې ده او بې فکرۍ سره تېره شوې ده د دې نه پس په انشاءالله زموږ هر هغه کار کانه ده پینا ده اټنه بیټنه د دنیا په هره شعبه او هر ځای چې دی مونږ ځو نو په سنت طریقې مونږ خپل ژوند تېر کړو او انشاءالله په دې باندې د الله رب العزت معلم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم